کتونکو آفتاب احمد خان شیرپو باقاعده سکروټني وشوله د خپلو کارکنانو سره راغلو د میډیا سره ډېرې مهمې او ګټورې خبرې وکړي او آفتاب شیرپو وویل چې موږ سره کوم منشور دی یا زموږ ماضي هغه ټول پاټو ته ټولو خلکو ته معلوم دی نو په هغې باندې خو خصوصي خبرې چې کوم دي نو زموږ د میډیا ملګرو سره وکړلې تېره ورځ چې کله آفتاب خان کاغذونه جمع کول نو یو ریکارډي جلوس چې کوم دی نو هغه هم دلته کې راغلو ګرانو کتونکو موږ به سیاست هم کوو صحافت هم کوو سوشل ورک هم کوو خو د دې علاقې دپاره د شیرپوهان نه بهترین مشر چې کوم دی هغه نه به بل راشي نه بل شته دی او په دې علاقې په دې خلک ډېر احسانات دي مهمه خبر دا چې د شیرپو د زیم خلکو دې پېرې چې کوم دی یو کلکه په یو هوډ سره چې کوم دی د شیرپوهان د ملګرتیا چې کوم خفل هغوی خپل خفګان ختم کړو چې کومو لږو لږو خبرو باندې هغوی خفګان کړو نو هغه بلکل چې یاره موږ شیرپوهانه ډېر ارماني چې دا تېر 15 کاله په موږ باندې څه تېر شو دا پکې علمزیب خان دی ګوره جي د خپل خفګان ختم کړو د ده شانتې نور داسې په سلونو خاندانونو چې کوم دی نو خپل خفګان ختم کړل دا دي او ورځ تر ورځې چې کوم دی شیرپو یونین کونسل هغه هرې پارټۍ سره چې تعلق ساته نو هغه د شیرپوهان د ملګرتیا اعلان وکړه نو یقینا چې دلته کې بیا د بلې پارټۍ وجود چې کوم دی نو هغه مخې ته نشي راتلی دې سره سره چې کوم دی د زیم یونین کونسل چې کوم دی نو دا دي دا ملګري دي او دوی چې کوم دی نو د هغوی خفګان ختم کړو او دغه یو سلسله خو مخ په وړاندې روانه ده نو هر کارکون په خپل ځای لګیا دي او دغه کمپین چلی چې کومه ډیوه نښه ده چراغ نښه ده په هغې باندې به چې کوم دی نو موږ دا سټمپ وهو نو یو سکروټني چې کومه ده هغه وشوله شیرپوهان او سکندر شیرپو چې کوم دی نو هغه خپل کاغذونه چې کوم دی نو هغه جمع کوي د خبرو مقصد او مرام مې دا دی ډېر خلک به تمه ساتي خو موږ شیرپاوال یو او خو نن موږ په شیرپو کې ژوند کوو نو دا آیات محمد خان شیرپو بیا آفتاب احمد خان شیرپو ګیلې زموږ هم شته خو اجتماعي سوچ چې کله لرې نو اجتماعي سوچ کې چې کوم دی نو بیا ګیلې نه دي پکاره به زما ذاتي لانجه وي د بل به ذاتي وي د بل به ذاتي وي ما له کار نه دی کړی ما له داسې نه دی کړی خو زموږ علاقې له ګیس بجلي یونیورسټي بیا چې کوم ادارې ته ځي نو هغې کې به د شیرپو یو ملازم وي د زیم به یو ملازم وي او دې پېرې د شیرپو خلکو دغه ملازمین هم چې دلته 25,000 نه زیات ملازمین دي او په تېره بلدیاتو کې چې کوم دی ډېر کم ووټ پول شو نو ګیلې چې کوم دی د شیرپو خلکو وکړلې کوم چې کارکنانو هغوی لاړل هغوی سره جرګه شو او اوس هغوی دغه خبره وکړله چې په دغه ورځ به زموږ چوټي وي او موږ به ووټ هم اچو او موږ به چې کوم دی نو کمپین هم کوو په دې دیانه داسې ده که نه ده بالکل انشاءالله ما چې کومې خبرې وکړې شیرپو زیم خلکو بالکل دا ګلالا دي دا فیض الله ماما دي دا لمزه بجي صاحب دا ټول تاسو نه دا زموږ هغه مرګرو چې په وړو وړو خبره مونږ نه خپو او دې ځل دوی په خپل یو غیرت را پاسېدلی دي د خپل کلی د نوم لپاره را پاسېدلی دي د خاورې لپاره را پاسېدلی دي او اوس چې موږ وګورو دوی د شپې چې موږ دوی سره رابطه وکړو دوی چېرته کې په نورو یونین کونسلو کې خلکو ته ناست دي د دې لپاره غیرت ګڼي عزت ګڼي بالکل هغه عنایه ته جوړه کړې ده او انشاءالله دا الیکشن دې زمونږ د پښتو بل 8 فروری دا د آیات محمد خان شیرپو هغه کم جدوجهد چې هغه چې پښتنو له کومه قرباني ورکړې وه انشاءالله په دغه ورځ به جیت ورکوي بالکل انشاءالله ډېره مهمه ورځ ده د پاکستان لومبني شهید چې کوم دی شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو دی په 8 فروری هر کال دغه کلیزه کیږي په دغه 8 فروری چې کوم دی الیکشن دی یقینا چې د شیرپو د زیم او تحصیل تنګي د خلکو لپاره چې کوم دی دا یو لوی عزت خبره ده چې هغوی دغه ورځ چې کومه ده جیت وکړي حاجي صاحب هم چې کوم دی خفه ښکارېده راجا خان او دا ډېر غټ خاندان دی او دغه دې ناست دي دا ایمان دی چې زموږ خان دی د کلي مشر دی زموږ او انشاءالله دا پیړۍ او دا زموږ انکو پښتو دی انشاءالله او دا پیړۍ کې خیري جیت په انشاءالله زموږ آفتاب خان شیرپو زنده باد زنده باد صحیح بل لمزي بجي صاحب ما دلته ولیدو څه وایي شیرپاوال دې وخت کې څومره جوش کړي بالکل خو په جوش کې دي انشاءالله موږ به ګټو کوم چې خفګان دي هم لري خفګانونه ټول ختم او ګیلې پس دي بس ګوره نوکري خور چاته نه ملایي ګیله خپل نه کیږي زمونږ ګیله چې اچھا وغه ټول ختم موږ ته کلاس فورم نه دی ملو بالکل موږ خو خوشاله وو ټول یو موټي الحمدلله جیت په موږ په دې باندې کوم چې وړي خبرې
هغه خلک چې ډېرو خلکو پیدې ترلاسه کړي دا نه چې دي خو زه هم سوچونه اجتماعي کول دي انفرادي نه چې زما کار وشو او دا خو نن ژوندی دی قدر یې هغه شان نشته دی او څه ویي لیوني سپي به مفتي که نه ګوره الف خان لوی څنګه چې تاسو د آیات محمد خان شیرپو خبره وکړه داسې کو وګورئ په دې 21 تاریخ باندې مونږ په شیرپو کې چې کوم هغه دماکه شوی وه د هغې مونږ هغه ختم هم وکړو او هغه برسي مونږ هر کال لمانځو نو که وګورئ د شیرپو د خلکو آیات محمد خان شیرپو نه پس د عوام هم یو قرباني ورکړې ده مونږ ته په جومات کې دماکه وشوه په هغې کې په سوونو شهیدان راله په سوونو په هغې کې زخمیان راله مونږ ته په سټیشن کې دماکه وشوه خو مونږ په دې باندې فخر کوو چې زمونږ رهبر چې کوم دی زمونږ قاید چې کوم دی هغه موقع نه ده پرېښې هغه یو منټ نه دی رسطو شوی چې هغه نه رسطو کېږي نو هغه مونږ کې هغه جذبات نور هم سوا کېږي او ان شاء الله مونږ هم یو موقع بس دا وو چې ان شاء الله که خیر د شیرپو پګړه به ان شاء الله د شیرپو په سری او دا به مونږ نه ان شاء الله د مونږ د اتفاق دې پیری او دا عهد دی چې دا به مونږ نه څوک بل خوا نه وړي شیرپو پټ ګرانو کتونکو زه درته یو دا معذوره ښیم مشتاق هم راغلی دی ایت الله هم راغلی دی او سنګین هم راغلی دی دلیل عزیز صاحب هم دا معذوره دا تورنزو دی خو دا داسې پتنګ دی د پاټۍ نو د سره هم څو خبرې ترې کوو څه وایې تورنزو دې وخت کې پوزیشن دی او شیرپو خان حوالې سره څه وایې بسم الله الرحمن الرحیم زه خو الف خان راوړ اول ستاسو شکریا ادا کوم تاسو خپل قیمتي وخت وویستو موږ له راغلې ان شاء الله تعالی چې پوزیشن خو ډېر زیات سټرانګ دی او ډېر ښه دی او قوم مرسول دی قوم چې څو بس هغې ولیدل او دا 15 کاله چې پې څنګه تېر شو چې مینه دا کم ځای پاس شو د تنګي خلکو ته خو به سپېشل هغه د بې عزتۍ په نظر کتلو تاسو هم پروګرامونه کړي دي نور خلک د شیرپو خلک ټول خلک چې کوم دي هغه نه خبرې غم خادم نه ده کړی او دې اشنغر ته چې کوم دي نو د دې خاورې ته او د دې ترقۍ او د دې نوجوانانو تاسو په روزګار غواړئ دا یو ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپو دي او ان شاء الله موږ 70 نه 80% باندې مطمئن یو که خیري او قوم چې کوم نو ټول دې خو د قوم پیش ها ګرانو کتونکو دا ما مایک ولې روچت کو خبرې مې ولې وکړې د شیرپو د زیان مې هغه خلک ولیدل چې هغوی خفګان کو هغوی به داسې لګیا به نن په دغه سکروټني په موقع باندې ما هغه چهرې ولیدلې ما مایک روچت کو ما وویې چې یاره چې دغه خلک راپاڅېدل نو یقیني ده چې دلته کې اوس د بل چا د سیاست کار نشته دی او واقعي چې دې نه مخکې کوم کاندیډیټ راغلی په 15 کاله کې ځان له خپل بیل هم ټیک نه کړ نو داسې سړي له ووټ ورکړې چې د ځان هم تپوس کوي د قام هم تپوس کوي او تقریر کوي او تقریر کې چې بې عزتي نه کوي خپله کارکردګي بیانوي نو راځئ دغه شانتې کارکردګي بیان کې څو پورې چې زموږ خبره ده نو موږ نظام بدلو چهرې نه بدلو ها په بعض ځینو کې دغه د چهرو خبره ده خو دلته کې چې کوم دی نو ما به ضرور خبرې کول غوښتله چې زموږ کلی دی په موږ یې حق دی صحافتي لحاظ سره صحافت په موږ کوو سوشل ورک به هم کوو نو دا شیرپوهان د دغې خاندان په موږ باندې دې وخت کې حق دی او بیا چې حکومت ته لاړ شي نو بیا موږ روان یو دې پاټو سره به بیا ورته خپلې وعدې ور یادو نو بیا موږ ته هغه شانتې توجه نه راکوي خو بهرحاله د دې علاقې دپاره چې کوم دی نو دا یوه خیره ده او دا خیره چې کومه ده نو دا ضایع کول دي په کار څنګه چې په تېر کال کې چې کوم دی نو دا ضایع شوې وه په کومو عناصرو په کومو شرایطو باندې دې پرې به نه کېږي ځکه چې خفه خلک رضا شوي دي